صحابه تپوس کوي ما هذه الاضاحي یا رسول الله دا ذبح څه شی دی دا قرباني څه شی دی دا چې موږ د اختر په ورځ باندې دا قرباني نه کوو دا څاروي ذبح کوو دا څومره زناور ذبح کیږي څومره وینه به تویږي دا څه شی دی الله رسول ورته فرمایي سنت ابيكم ابراهيم دا د حضرت ابراهيم عليه السلام سنت دی او دا غوړې یاد ساتي ځان له د ابراهيم عليه السلام سنت نه دی دا د محمد رسول الله سنت دی او کوم سنت دی هغه سنت په مدینه منوره کې الله رسول لس کاله پاتې شو او هر کال الله رسول قرباني کړې ده پابندۍ سره کړې او چې کله الله رسول د دنیا نه تشریف فرما کېدو نو زما محترمو علي رضی الله تعالی عنہ ته وصیت وکړو چې اے علي هر کال به قرباني کې قرباني کوا او ما د پارم قرباني کوا بیا به علي رضی الله تعالی عنہ دوه ګډان راوسته یو ګډ به ځان د پاره قرباني کو بل به د الله د رسول د پاره نو عائشہ بی بی تم فرمائی اللہ رسول چې عائشہ قربانی کوا او چې کله قربانی زناور پزمکه باندې پروت دی او هغه ذبح کیږي نو راځه الته ودرېږه ولی چې کله د زناور د بدن نه د جسم نه وینه تویږي چې کله پیلنی قطره پیلنی ساس کې زمکه ته رسیږي د هغې نه مخکې الله ستا ټول ګناهونه معاف کړي نو تلته ودرېږه بیا عائشہ بی بی فرمائی یا رسول الله دا دومره فضیلت دا دومره لوی مقام صرف ما د پاره دی که نور چا د پاره دی الله رسول ورته فرمای آل محمد د پاره دی او نور عام مسلمانانو ټولو د پاره ټولو د پاره نو ذبح قربانی په دغه ورځ باندې د لوی اختر په ورځ باندې بزرگ صاحب حاجی صاحب مولانا صاحب قاری صاحب حافظ صاحب امیر صاحب په دغه ورځ باندې نوافل پرېدا په دغه ورځ باندې تهجد مز دغه ورځ باندې قرآن تلاوت په دغه ورځ باندې روزه د دې ټول نه لوی عمل وینه تویول دي وینه تویول ولی الله ته د ابراهیم علیه السلام قرباني ډېره خوښه شوې ده تر قیامت تر ورځې پورې به حاجیان هغه کاڼو باندې شیطانان ولي په کوم کاڼو باندې چې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام او حجره بیبي شیطان باندې ګزارونه کړي الله ته هغه عمل څومره هغه اداګانې الله ته څومره خوښي موږ او تاسو د چا اداګانې کوو د چا اداګانې کوو نو ابراهیم علیه السلام دا قرباني خپل رب ته پیش کړه چې الله زما هر سستا د دین نه قربان ستا د نوم نه قربان الله چې کله وکته د ابراهیم علیه السلام قرباني وکته محبت یې وکته الله پاک فرمای فلما اسلم وتله للجبین ونادیناه ای یا ابراهیم الله جل جلاله ابراهیم علیه السلام ته آواز کوي اے ابراهیم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين یقینا هغه خوب تاریخ اختیا کړلو خپل رب ته دی وښودو انا كذلك نجزي المحسنين زما محترمو اوس د نفس نه خلاف کار وکړو د نفس نه خلاف کار بچی سره څومره محبت وي د پلار او بیا لس کاله شل کاله دېرش کاله شپېته کاله پس د الله یو بچی درکړي د هغې سره څومره محبت وي که نه نو په ایمان وایي زموږ او ستاسو د پیسو سره محبت شته که نشته صفا وایي شته که نشته نو دا پیسې به د الله د دین نه قربانو که نه به قربانو قرباني به کوو انشاءالله کو به قرباني قسم د الله په ذات باندې نیت وکړه اراده وکړه مضبوطه اراده وکړه مضبوط نیت وکړه مضبوطه فیصله وکړه بیا الله ته خپل ځان ور حواله کړه رب کائناته هر څه تا ته معلوم دي قرضدار ما غریب ما کور د کرې دی یا الله زړه مې غواړي قاري صاحب محترم د جمعې په خطبه کې د قربانۍ فضایل بیان کړه د ابراهیم علیه السلام قرباني بیان کړه د اسماعیل علیه السلام قرباني بیان کړه د بیبي حجرې قرباني بیان کا یا الله چې هغه خلق استاد دین د پاره دومره قرباني ورکړي دي زه د 10000 روپو یا د 25000 د 10000 روپو قرباني نشم ورکوم یا الله ته خو مانه د بچی تقاضم نه کېږي چې بچی ذبح دلته به پته لګي چې زما استاد خپل رب سره مینه شته که نشته اوس قربانی رااله امتحان رالو اوس به پته لګي چې ستا د بچي سره مینه ده الله سره مینه ده ستا د مال سره مینه ده الله سره مینه ده
بیبي سره مینه ده، الله سره مینه ده، دنیا سره مینه ده، الله سره مینه ده. الله امتحان راوستو په چا باندې؟ ابراهیم خلیل الله. خلیل معنی صدا ما تاسو ته ویلو چې زما محترمو هغه زړه چې په هغې کې د الله نه بغیر د بل چا مینه نه وي. زما محترمو ابراهیم علیه السلام پلاس کی چاړه ده. اسماعیل علیه السلام مبارک رخسار په ځمکه باندې لګېدلی دی، بل رخسار اسمان طرف ته دی. د هغه ماشوم په مرۍ باندې پلار هغه طاقت استعمالی، چاړه راښکاږي. بچې ورته وایي بابا جانه خپل سترګې پټې کا، چرته دې را باندې رحم را نشي. ولې بچې دی ما دومره موده پس الله تعالی درکړی ما. ګورې د الله فیصله ده، د الله حکم دی، د الله په حکم کې، د الله په منشا کې زما او ستا منشا به نه چلي، د الله منشا به چلیږي. بچې پلار ته تسلي ورکوي، پلار بچي ته تسلي ورکوي. زما محترمو پلار فول طاقت سره چاړه راښکاږه په حضرت اسماعیل علیه السلام باندې. چاړه پرې کول نه کوي. چاړه ابراهیم علیه السلام د غصې د لاسه یو کاڼي ته را پرېږدي، هغه کاڼی په منځ دوکېږي. پیغمبري طاقت دی. چاړې ته وایي ته پرې کول ولې نه کې؟ چاړه ورته وایي یو طرف ته د ابراهیم حکم دی، بل طرف ته د ابراهیم د رب حکم دی. ابراهیم وایي پرې کول کوه، د ابراهیم رب وایي پرې کول با الله اکبر. وایي د چا ومنم؟ زه د چا ومنم؟ زما محترمو ابراهیم علیه السلام هغه قربانی خپل رب ته پیش کړله چې کوم حابیل او قابیل هغه ګډ زما محترمو حابیل صدقه کو، صدقه الله قبول کا. ما تیره جمعه کې تاسو ته ویلو هغه ګډ جبرائیل علیه السلام راوسته او زما محترمو ابراهیم علیه السلام سترګې پټې کړې دي او چې کله څنګه چاړه راښکاږه یو خرش شو. وی الحمدلله د الله شکریه یې ده که چې الله زما قرباني قبوله کړه او چاړه وچلېدله چې سترګې کولاوې کې اسماعیل علیه السلام ورته ښي طرف ته ولاړ دی او ګډ ذبحه شوی، ګډ ذبحه شوی دی. او زما محترمو الله جل جلاله چې کله دا قرباني وکړه چې واقعي الله رب العزت ورله لقب ورکو ابراهیم خلیل الله. ابراهیم خلیل الله هغه زړه چې په هغې کې د الله د مینې نه بغیر بله مینه نه وي. د الله مینه ما تاسو ته وویلې چې په ابراهیم علیه السلام باندې کمې کمې قربانۍ راغلي. د ټولو پیغمبرانو نیکه حضرت ابراهیم علیه السلام